السلام علیکم ایما ټولو کورمیوالو وروڼو ایما یارانو دوستانو تاسو ته ایما ډیر سلام می ایما نامه سید نجیب حسین ده ایما تعلق پر چنار کورمی جنسینه ده ایما وروڼو ما د سیوافته مخکې یوې بچې ویډیو اپلوډ کړې وه هغه 14 کاله عمر ده د هغې غریبي بلډ کینسر بیماري ده هغه سی ایم ایچ راولپنډۍ کې डी टी एम एडमिट ده هغه ته څه د هسپتال طرف نه کوم ډیمانډ شوی د بون میرو ټرانسپلانټ والا هغه 30 लाख روپۍ ډیمانډ و نو بچې خپله ویډیو کړې وه د بچې ویډیو که چا نه وي لیدلي تاسې دا ویډیو وکړئ نو انشاءالله دې په باره کې بیا زه تاسو ته تفصیلات څخه خبرې وکړم مهرباني السلام علیکم پرچینر سره تعلق لرو ما نږدې 10 لکه روپۍ رسي ایما کینسر بیماری ده ایما پلار ډیر غریب دی موسه چوک مدار کار شوی سی پلار ته پټي هڅه هات پلار مو ریټایر شوی دی که موسه چوک روپۍ و مدار کار شو د ما خوږو وروڼو تاسو دا ویډیو ولیدله دا بچی وه چې دغه ته د بون میرو ټرانسپلانټ ضرورت دی نو دی بون میرو ټرانسپلانټ کې چې کومه ویډیو مو اپلوډ کړي هغه نه بعد موسه ډیرو کورمیوالو وروڼو څخه بهر ملکو کې و هغه مختلفو ځایو کې و هغوی مو ته ډېر ټلیفونونه وکړو موږ سره ډېر مدد وکړلو موږ سره ډېر هیلپ وکړلو او نن ورځې پورې د ایما چې کومه چیریټي دی کازمي چیریټي اینډ فاونډیشن یې سم ما څخه څومره ډونیشن شوی دی او کوم ځایونه شوی دی مولې زه هغه خپل وروڼو سره شیر کوم او د ایمو د کوم کورمیوالې دغې جلکې کوم علاج دی د کوم حد ته ورسېدلو مولا دغو نه یې وروڼه زه اپډیټ کوم او ویلې څه دې اپډیټ کوله ما ته ډېره ضروري وه او تاسې ته دغه انفارمیشن در کولی ما ته ضروري برخېده نو دې وجې نه زه دا ویډیو تاسې ته کوم ما ته چې کوم پیسې راغلي دي هغه ما سره باقاعده یو لیست دی هغه کې خدای هغه ټوله وروڼه خوشحال آباد لره چې هغه بهر ملکو کې و او خاص تر پاکستان کې چې کوم وروڼه وایي مو خاص کر سټوډنټ مو ته ډېر ټلیفونونه راوکړو هغوی د خدای خپلو د مقصدو کې کامیاب کړي خپلو ارادو کې کامیاب کړي او د کومه دوی جذبه دی دوی خدای دغه جذبه همیشه دپاره قایم و دایم ولره نو دا یو لیست دی خو هغوی هر یوه سړي چې کوم ما ته ټلیفون ورکړی و هغوی به صرف یې یوه خبره کوله چې وروره دا کومې پیسې مو ته درستوو دې کې به ته ایمونه ما نه خلې بس صرف وایه چې دومره پیسې مو ته میلاو شوي دي نو اول چې کله مو ایزی پیسې اکاؤنټ ته 3/1/2021 کې مو ته چې کومې پیسې میلاو شوي دي هغه 1000 روپۍ وې چې هغه مو ته لاهور نه راغلي دي بل مو ته 700 روپۍ یو سټوډنټ رسولي وي دا اسلام آباد کې و همدلته خدای خوشحال آباد لره هغه نه بعد بیا مو ته یو بل سټوډنټ 700 روپۍ رسولي وي بیا مو ته یو مرګلي پراچینار نه 3000 روپۍ راواستولې بیا مو ته یو ایمو مرګلی دی دوست مو دی پرونس نه 5000 روپۍ رسولي وي بیا مو ته یو سټوډنټ و چې هغه مو ته 1500 روپۍ رسولي وي بیا یو بل سټوډنټ مو ته 1000 روپۍ رسولي وي بیا یو بل کاس و چې هغه پراچینار نه یې تعلق لرلو ما ته پراچینار نه ده 10000 روپۍ رسولي دي بیا یو بل کاس و چې هغه ما ته پېښور نه 7000 روپۍ رسولي دي بیا ایمو کوم مرګلي دی خدای خوشحال آباد لره سعودیان نه 14150 روپۍ رسولي وي بیا 7000 روپۍ نور راغلي دي مو اکاؤنټ ته هغه جیز اکاؤنټ ته هغه مو ته لاهور نه راغلي وي بیا یې مو یو کورمیوال دی جرمني کې دی خدای د خپل مقصدو کې کامیاب او کامران کړي هغه مو ته 15000 روپۍ رسولي وي بیا فرانس نه څو مرګلي خپلو مانځو کې ډونیشن کړی و 30260 روپۍ مو ته راغلي وي بیا مو ته ابوظبۍ نه ایمو کلي والا ایمو څو کسان و هغوی ډونیشن کړی و 40000 روپۍ هغوی راته رسولي وي او یو بل کاس مو ته دبۍ نه نن ټلیفون راغلی و هغه 9900 روپۍ هغه رسولي دي نو دا ټوټل ډونیشن چې کوم شوی دی ورونو
1,45,000 روپۍ چې کومې دي دا زموږ کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن ته ماته راغلي وي. دا به انشاءالله د تاسې کوم امانات د تاسې وی پیسې حساب دلته مو سره دی، نو دا به زه کومې جلکې پلور دی هغه ته به زه دا ډونیشن ورکوم. او هغه وړونو چې هغوی مو نه ډایرکټ د هغوی پلور نمبر غوښتی دی د جلکې پلور چې کوم ډونیشن هغه ته شوی دی، ته انشاءالله هغه په باره کې به موږ تاسو ته یوه تفصیلي ویډیو جوړوو او تاسو ته به مکمل ډیمانډ ښیو چې اوسه پورې د مو څومره مو څه پیسې جمع شولې او څومره مو څه ډونیشن شوی دی هغه به تاسو ته انشاءالله ضرور شیر کوو. او د رب الذوالجلال ډېر شکرګزار یو چې مو خپل کوشش وکړلو. زموږ چیرمین ملک ریاض الله د خوشحالۍ عمر ورکړي، هغه مو سره 8 लाख روپۍ تعاون وکړلو. نو 8 लाख روپۍ دغه جلکې پلور خپله جمع کړي وي، نو تقریبا 16 लाख روپۍ چې کومې دي هغه اوس جمع شوي دي. او نن ورځې پورې 1.5 लाख روپۍ خو ما ته ډونیشن شوی دی او هغې پلار ته کوم ډونیشن شوی دی انشاءالله هغه به مو تاسو ته شیر کړو. بس تاسې مو ته دعا کوئ چې خدای د مو دغه مقصد کې او دغه ارادې کې مو ته کامیابي میلاو کړي او مو ته مزید توفیق خدای راکړه چې د مو څومره کوم میشن مو سټارټ کړی دی د کینسر مریضانو دپاره او هغو خلکو دپاره چې هغه مثال خپل فیملی سپورټ نشي کوی، هغه مثال ډېر غریبان دي. نو انشاءالله تاسې مو ته دعا کوئ چې مو خدای دغه مقصد کې دغه ارادې کې کامیاب کړي. او ما وړونو زه تاسو ته نن یوه خبره جو ریکویسټ په طور باندې کوم، دا کامیابي دغه مقصد کې مخکې تلله دا تاسې سپورټ نه بغیر تاسې مدد نه بغیر ډېره مشکله ده. زه تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې د کومو ډونیشن یو جوړ کړی دی کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن دې کې تاسې مو سره زیات مدد وکړئ، زیات امداد وکړئ چې دغې بچی نه بغیر نور هم اوسه داسې بچي شته دي چې هغوی پلار مطلب ډېر په دار حالاتو کې دي، ډېر په مشکلو کې دي چې مو هغوی سره دغې بچی سره هغوی سره امداد وکړو، هغوی سره مدد وکړو. نو چا دغه ډونیشن کې مو سره حصه اخیستې وي، چا مو سره مدد کړې وي او چا مو ته ټلیفون ورکړي وي یا ښه مشوره یې راکړې وي، هغه رب الذوالجلال او پنجتن پاک 12 امام په خپل حفظ و امان کې وساته. خدای تاسو ټوله خوشحاله آباد لره. بس اخري کې زه تاسو ته دوباره ریکویسټ کوم چې د کوم وړونو د ما چینل سبسکرایب نه وي کړی پلیز تاسو ما چینل خامخا سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشن بټن خامخا خلاص کړئ چې مو نوي ویډیو هغه بر وخت تاسو ته ملاویږي. د تمام کورمیوالو وړونو او تمام مسافرانو ته ډېر سلام، ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.